بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 11 حروف لین. انشاءالله په دې تخته کې به موږ حروف لین پیژنو چې حروف لین څه ته وایي او د حروف لینو د ویل طریقه څه ده. د مخکې تخته کې د حروف مده او ذکر تیر شو. حروف لین واو او یا. حروف مده کې هم واو او یا وو، خو دلته کې په دې واو او یا او په هغه واو او یا کې فرق دی. حروف مده کې واو نه مخکې پیش او یا نه مخکې زیر چې کله راشي بیا ورته وایي واو مده او یا مده. دلته کې واو نه هم مخکې زبر یا نه هم مخکې زبر، چې کله واو ساکن نه مخکې زبر راشي واو لین ورته ویلی شي، او یا ساکن نه مخکې زبر راشي یا لین ورته ویلی شي. ان دواړو نه مخکې چې کله زبر راشي بیا دې ته وایي حروف لین. لین معنی ده نرم ویل، یعنې بیا به دا حروف موږ نرم وایو. بیا موږ د حروف مدو په شانتې دې واو او یا له زور نه ورکوو، بلکې نرمۍ سره به ادا کوو. لکه ګورئ موږ سره دلته کې دا حروف دي، دا موږ نرمۍ سره وایو. دا ټول حروف چې دي دا حروف لین دي. ښه ګورئ ورته با واو زبر باو باو. اوس که دا سره سختۍ سره څوک ووایي حروف مده په شانتې غلطېږي به، لکه داسې ووایي بو بو نه بلکې باو. خوله به په نرمۍ سره غونډه کړي، شونډې به په نرمۍ سره راغونډه کړي. با واو زبر باو با یا زبر بای باو بای. سا واو زبر ثو سا یا زبر ثی ثو ثی. جیم واو زبر جو جیم یا زبر جی جو جی. ماشوم ته خیال کوئ چې هغه شونډې په سختۍ سره غونډې نه کړي. حا واو زبر حو حا یا زبر حی حو حی. خا واو زبر خو. وګوره چې کوم ټکي شنه دي هغه غټ ویلی شي په ډکه خولو. خا یا زبر خی خو خی. ذال واو زبر ذو ذال یا زبر زی ذو زی. او پسې را ده دا به هم په ډکه خوله ویلی شي. را واو زبر رو را یا زبر ری رو ری. وګورئ په ټولو حروفو کې او نه مخکې زبر او یا نه مخکې زبر راغلی دی. زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی. سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی. صاد واو زبر صو صاد هم په ډکه خوله به ویلی شي. ښه صاد یا زبر صی صو صی. طا واو زبر طو طا هم په ډکه خوله. طا یا زبر طی طو طی. ظا واو زبر ظو ظا یا زبر ظی ظو ظی. فا واو زبر فو فا یا زبر فی فو فی. قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی. لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی. ورپسې لاندې وګورئ نو لاندې ما داسې حروف لیکلي دي، داسې ټکي دي چې په هغې کې حروف لین راغلي دي. واو او یا راغلې ده، مخکې د زبر راغلی دی.
نو دا به هم په ماشومانو باندې ووایئ او تپوس په ترې نه وکئ چې په دې حروفو کې حروف لین کم یو دی. که ماشوم هوښیار وي که نه نو د حروف لین تپوس ترې وکئ. مثلا سوال ترې نه وکئ په خافون کې کوم حرف لین دی. تاسو به ورته مخکې ویلي وي چې واو نه مخکې زبر راشي یا نه مخکې زبر راشي ته وایي حروف لین. نو هغه که یاد کړي درته به جواب درکړي چې په خافون کې واو لین دی ځکه واو نه مخکې زبر راغلی دی. او که چېرې ماشوم هوښیار نه وي کمزوری وي نو بیا دې خبرو ته پوس ترې مه کوئ. کیدای شي هغه ذهن منتشر شي او ځمکو ورته ګران شي. بله خبره ده چې په دې لین کې هم حروف لینو کې د وقف د طریقې دي ښه طول دی توسط دی او قصر دی. که چېرې موږ دا حروف لین 3 الفو مقدار اوږد کو بیا به ورته طول ویلی شي او که د 2 الفو مقدار یې اوږد کو بیا ورته توسط ویلی شي او که 2 الف مقدار یې اوږد کو بیا ورته قصر ویلی شي ښه. خا واو زبر خو فا دو پیش فن خوفن. وګورئ دې کې چې موږ کله طول کولو غواړو موږ دا اوږد کو د 3 الفو مقدار ګورئ ورته خوف خوف خیالم دی و اوږد شو دا شو طول. توسط به څنګه کوو خوف خوف دا توسط شو. او چې قصر کوو خوف خوف نو چې 2 الف مقدار اوږد شي ته قصر وایي 2 الف مقدار اوږد شي توسط وایي چې د 3 الف مقدار اوږد شي ته طول ویلی شي. دارنګې په یا کې هم کېږي ښه. نو خا په ډکه خولو خوفن او چې اخفا کوئ خوف صاد یا زبر صی فا دو زیر فن صیف صاد په ډکه خولو ترنین کې به اخفا وکئ او یا به نرمه وایي صیف. قاف واو زبر قو لام دو پیش لون قول قول. قاف په ډکه خولو او به نرم وایي او ترنین کې به یې اخفا وکئ. با یا زبر بی تا دو پیش تون بیتون. یا به نرمه وایي ترنین کې یې اخفا وکئ. بیتون. تا واو زبر تو با زبر با توبه تا دو پیش تون توبتون. او نرم او تنوین کې اخفا توبتون. واو یا زبر وی لام دو پیش لون ویلون. یا نرمه تنوین کې اخفا یا لین ده دا واوی لین دی رنګ دا یا لین ده دا واوی لین دی دا یا لین ده او دا واوی لین دی. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم و منرم ویلی شي یوم. طا یا زبر طی را دو زبرن طیرن. یا نرمه او طا را په ډکه خولو طیرن تنوین کې مې اظهار وکړو. لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوح. او نرم تنوین کې اخفا وشوه لوح. خا یا زبر خی را دو پیش رون خیرون. یا نرمه خا او را په ډکه خولو او تنوین کې اخفا وشوه خیرون. طا زبر طا غین واو زبر غو طغو. طا و غین په ډکه خولو و نرم ویلی شو طغو. لام یا زبر لی لام دو پیش لون لیلون. یا نرم ویلی شوه تنوین کې اخفا وشوه لیلون. نو دا و د حروف لین مشق
امید لرم تاسو پوه شوي. الله دې من تاسو له د قرآن د سوي نه توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.